څوک وی را روان دی؟ وی عبدالله ابن ام مکتوم را روان دی، که نړون صحابي نه وی دا الله حبیبه دی خو مونږ نه ویني، وی دی خو ړوند دی، دی خو مونږ نه ویني. د دواړو جهانو سردار ورته فرمایي وی تاسو دواړه مړند دی که هغه هم نه ویني نو تاسو خو اینئ که نه. نو د پیغمبر دور دی امهات المؤمنین ته وی نظر ښکته کوي او هغه صحابي را روان دی چې هغه باره کې په قرآن کې روغ صورت را نازل شوی دی. دی به وی مولي صاحبو چې زړه دې صفی نو خیر دی وی. او د رحمان بابا شعر پکې په دلیل کې پیش کوي. علی رضی الله تعالی عنه ته د دواړو جهانو سردار فرمایي وی اولنې نظر درته معاف دی چې اچانک ولګي. اچانک سړی په لاره رواني اچانک نظر په زنانه ولګي، دا اولنې نظر دی، دا معاف دی، دا بغیر د ارادې نه ولګي. خو وی علی رضی الله تعالی عنه ته وی ګورئ دویم نظر ورپسې نه کې ګورئ دا ګناه ده. چې نبی علیه السلام خپل د ترزوی او خپل زوم د فاطمې خاوند ته وی علي دویم نظر مه ورپسې کولی، دا غړه ګنده دا اسی خبرې دي، په دې ځان مه دوکه کوئ. غیر محرم زنانو ته نظر مه کوئ، دا ډیره لویه ګناه ده، دا د سترګو زنا ده. ګورئ دا مه کوئ. حدیث مبارک کې راځي ډیر ښکلی دور و، د دواړو جهانو سردار ناست یو کس ورله راغی وی د الله حبیبه اسلام مې ډیر خوښ دی خو دې کې زنا منع ده او ماله پکې د زنا اجازت راکه. اسلام مې خوښ دی خو د زنا نه نشم صبرېدی. استاز دی، دا استاز و دنیا ته دا استاز راغلی و، دا قابل د استازی و چې داسې شاګردان یې تیار کړل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ډېر ښکلی جواب ورکوي، ورته وایي وی ته دا غواړې چې ستا د مور سره څوک زینه وکړي؟ وی نه د الله حبیبه زما مور سره او زینه نه غواړم. وی دا غواړې چې ستا د خور سره څوک زینه وکړي؟ وی نه غواړم. وی دا غواړې چې ستا د لور سره څوک زینه وکړي؟ وی نه د الله حبیبه دا نه غواړم. وی واوره دا ته چې د کمې زنا اجازت غواړې چې ماله د زنا اجازت راکه، نو وی دا به د چا مور نه، دا به د چا خور نه، دا به د چا لور نه. نو څنګه چې ته نه برداشت کوې داسې بل سړی هم نه غواړي چې د هغه د مور سره زنا وشي، د هغه د خور سره زنا وشي، د هغه د لور سره زنا وشي. وی بیا یې ځان ته نږدې کړم او دا لاس یې راواغست او ماله یې په سینه باندې کېښود. ښکلی ښایسته لاس یې زما په سینه کېښودو. وی ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لاس یخوالی چې هغه دند محسوس کو چې ما ته یخوالی راورسید. هغه وی د مرګه پورې چې څو ژوندی ومه زما په زړه کې د زنا خیال بیا نه و راغلی، د مرګه پورې زما زړه کې د زنا خیال نه و راغلی. د چا لاس و، چا لاس یخی و، هغه چا خونه کړې وه. زه ورته وایم نظر مه کوه، زنانه ته مه ګوره. وی مولي صاحب که دا زنانه وی نو دا به کور ناسته. وی دا زنانه نه ده، دلایل خو د خلقو سره شته دی. وی دا زنانه نه ده، وی دا کور به ناسته وه. زه ورته وایم دا زنانه ده خو دی به هم چېرته یو ستر خاون لرو خو خاون به یې مړي او دا به کونډه شوي، دا به د نفقې محتاجي، چېرته بچو له به نفقه ګټي. د مجبورۍ نه یې غلطه فایده ماله. یا به دا بیماری پلار به نه، رور به نه، دا به ډاکټر لذي د علاج ضرورت به مه ګوره ورته. شاید چې ستا په شان یو ستر رور د دې وي، شاید چې ستا په شان پلار به ګورې د دې وي، دا به هم چېرته د اوچت خاندان ښځی، دا به ډېره عزتمند دی. خو دا به مجبورۍ راغستی، نو د مجبورۍ نه غلط مطلب ماله. خلقو خو تې ښه واغستل په دې کرونا وایرس کې. یوه بوجۍ به یې وړه ورکوله او 10 به یې ورله تصویران ایستله. د یوې تروړې په وجه ته زمونږ د زنانه عزت علی داسې وړه مې وای نه دي پکار چې زما تصویر په ټوله دنیا کې وګرځي. زه د داسې وړو بوجۍ څه کومه؟ اپله وله دا وړه ګزار که داسې وړو چې
چې ستا نه تصویر علي او تا له تروړه وړه درکوي. دا مسلماني ده؟ د زنانه عزت په یوه تروړه وړو باندې اخلي، دا مسلماني ده؟ عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته یوې زنانه شکایت وکړو، ته عمر فاروق امیر المؤمنین، زما بیت المال کې حق نشته دی؟ عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورله سامان راوړو، بیا ورته وایي ګورې زما یو درخواست دی، زما درخواست دی. څه درخواست دی؟ مونږ وله وړه ورکو، بیا ورته وایي زما یو درخواست دی. مور وایي څه درخواست دی؟ یاره یو تصویر د لالمه چې فیسبوک لی ورکم چې ما وړه تقسیم کړو. ښه. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وایي بوډۍ یو درخواست مې دی. وی څه درخواست دی؟ وی ما تا ته خپل حق د بیت المال نه را ورسو، اسې نه چې ګورې زما په سر الله ته شکایت وکړي. بس شکایت مه کوه، الله ته زما په سر شکایت ونه کړي. دقه یو درخواست مې دی او دا د حق دی واله. ته ورته داسې ولې نه وایې چې ته کلي کې کونډه شوې وي او زما په ګاونډ کې وي، په ما باندې د حق و هغه مې حواله کو، اسې نه چې ګورې الله ته پر یاد وکړي، زما په سر الله ته شکایت ونه کړي. د دې یو درخواست مې دی. نو داسې ده ورونو، نو نظر ښکته ساتئ. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. یو عالم له یو کس راغی، ورته وی مولي صاحب زوام چې د ګناه نه به څنګه بچ کېږم؟ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتهم العالیه خپل کتاب کې لیکلی دي. وی راغی عالم لکس چې د ګناه نه به څنګه بچ کېږم؟ الله دې علما آباد ساتي، الله دې تل ژوندي ساتي. دا د قوم ډیوی دي، ډیوی دا د قوم رهنمایي کوي. په دې نن محراب او منبر روښانه دی، نن په دې علاقې روښانه دي، ستا رهنمایي کوي او تا ته مخې ته رڼا درکوي.